د جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ نو د دې وجه وایي دا ده چې په دې ورځ باندې دا خلک ډېر راجمع کیږي په جوماتونو کې. نو د اجتماع د خلکو د اجتماع د وجې نه دې ته جمعه ویلې کیږي. یو بله وجه یې دا ده چې الله پاک عرش او کرسي، ځمکه او اسمان، نور او سپومې، لوح او قلم آدم علیه السلام په دې ورځ باندې پیدا کړي. د جمعې په ورځ باندې دا ټول څیزونه الله پیدا کړي، دا مخلوقات یې راجمع کړل. او د جمعې په ورځ باندې د آدم علیه السلام بدن مبارک جوړ شوی دی او روح پکې پوکلی شوی دی. د دې وجې مو ته جمعه ویلې کېږي چې روح او بدن یو ځای سره اجتماع په دې ورځ باندې شوې ده. او بله وجه د جمعې دا ده چې په دې کې روح، رحمت او مغفرت په بندیانو باندې په دې ورځ کې الله پاک راجمع کړي دي. یو بل بنده تپوس کوي چې د یو مونځ د تیمم سره د څو وختو مونځونه ادا کیږي. چې د یو مانځه دپاره بنده تیمم وکړه، نو په دغه تیمم باندې چې څومره مونځونه دی کول غواړي نو کولی شي پې. اوبه ورله ښې نه دي، اوبه شته دی نه، نو په دې وجه باندې بنده تیمم وکړه. په دغه تیمم باندې فرض، سنت، نفل، قضا، ادا چې څومره کول غواړي، کمې پورې چې ناقض الوضو نی راغلی، یعنی اودس نی مات شوی، په دغه تیمم باندې نور منځونه کیدی شي. یو بنده تپوس کوي چې الله تعالی فرمایلی دی چې ای زما بندگانو، دې کې کم خلق مخاطب دي او دا قرآن کې کم ځای کې ویلی شوی دی. نو دا ای زما بندگانو یا عبادی قرآن شریف کې ډېرو ځایونو کې الله پاک فرمایلی دی. عامو بندیانو ته هم په دې کې خطاب دی او خاص بندیانو ته هم په دې کې خطاب کیدی شي. سورت زمر 43 سپاره کې 53 نمبر آیات کې الله فرمای قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمای چې قل ته وفرمای یا عبادی الذین اسرفوا، ای زما هغې بندیانو چې په ځان اسراف کړی دی، زیاتې کړی دی، علی انفسهم په خپلو ځانونو، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه ناامیده کیږئ مه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بېشک الله پاک بخي ګناهونه ټول، انه هو الغفور الرحیم، بېشک دا الله پاک بخونکی او مهربان دی. په دې آیات کې الله پاک چې ارحم الراحمین دی، د خپل بې پایان رحمت او د عام معافی کولو یو عظیم الشان اعلان الله پاک کړی دی. نو اوس که یو ډېر سخت مایوس العلاج مریض وي، هغه کې هم دی دپاره یو ښکلی اعلان دی چې الله به شفا درکړي. که یو مشرک وي، ټول عمر یې شرک کړي وي، ملحد وي، د دین نه کوږ روان وي، زندیق وي، مرتد وي، یهودي وي، عیسائی وي، آتش پرست او مجوسی وي، بدعتي وي، هندو وي، سکھ وي، بدماش، فاسق، فاجر وي، هر څوک چې دا آیات ووري نو د الله د رحمت نه د ناامیده کیږي نه، ځکه چې الله پاک د ټولو ګناهونو د معافی اعلان کړی دی او الله قادر دی معافي کولی شي، څوک ته تپوس کولی نشي. نو بیا بنده ولې ناامیده کیږي؟ البته دا خبره ضروري ده چې د شرک او کفر نه به توبه خامخا وباسي، بغیر د توبې نه شرک او کفر الله معاف کوي نه. نور ټول ګناهونه که بنده توبه نی ایسته هم الله مهربانه شي، بنده نه دی چې ستومانه شي، الله بخنه کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله بخنه نه کوي د دې چې بنده د الله سره څوک شریک کي. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، او الله بخنه کوي ما دون ذلک د دې شرک نه کم، ولمن یشاء چاته چې وغواړي. نو واړه ګناهونه اسم په نیکو اعمالو باندې معاف کیږي، او غټ ګناهونه چې نه هغه توبه غواړي، بغیر د توبې نه معاف کیږي نه، او شرک او کفر بغیر د توبې بالکل معاف کیږي نه. نو یا عبادی ای زما بندیانو، دا یو ډېر د ښکلې د مینې او محبت اعلان چې الله وي ای زما بندیانو. نیکان خلق چې وفات کیږي هغې ته هم الله پاک فرمای فدخلی فی عبادی، زما په بندیانو کې داخل شئ، ودخلی جنتی، بیا زما جنت ته داخل شئ.
رابعه بصریه رحمت الله علیها یو نیکه بزرګه بیبي ده. وی دا چې وفات شوله نو چا خوب کې لیدلې ده او تپوس یې ترې کړی دی چې څه معامله وشوله. وی فرشتې په قبر کې راغلې او تپوس یې کو چې رب دې څوک دی؟ مر ربک، رب دې څوک دی؟ نو وی دې خوب کې دا وایي چې ما دې فرشتو ته وی چې تاسو په خپله لاړ شئ او اول د رب نه تپوس کې. که زه زر ځله ووایم چې رب مې الله رب مې الله، دا به دونه د فایدې نه وي الله نه تپوس وکړئ چې الله ما ته خپل بنده وایي، او که نه چې الله وایي چې ته زما بنده یې نو بس زه د الله بنده یم، په دې باندې به زه ډېره خوشحاله یم. او ما نه الله ایر نه دی ربي الله. نو قل یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. دا الله د رحمت نه ناامیده کیږئ ما، دا الله خپلو بندیانو ته خطاب کړی دی. یو بنده دی چې هغه ژبه ډېره ترتړی او چاړی ده، الفاظ صحیح نشي ویلی، دی به مونځ څنګه کوي؟ دا کم بنده ژبه چې ګونګی ده او خبرې نشي کولی، نو په دې بنده باندې په مانځه کې قیام فرض دی. نو ګونګا به ولاړ وي او ژبه خوځول پې ضروري نه دي، هسې د قیام هغه مقدار دی پوره کي او د مانځه هغه سبق دی وایي نه د ګونګا مونځ کېږي، صرف قیام رکوع سجده حرکات به کوي او مونځ د ده کېږي. بل بنده سوال کوي که د مانځه په وخت کې د انسان د غاښونو نه وینه را ووتله او تیره شوله نو مونځ کېږي او که نه؟ که دا بنده داسې و چې هر وخت یې د ده د دې ورو نه وینه راتلله او لږ ساعت هم ودرېدله نه، نو دا بنده معذور دی. د هر مانځه دپاره به دی اودس چارهدام کوي او په دغې اودس باندې دی چې څونه مونځونه کوي نو کولی شي. او که معذور نو دومره وخت په دې کې وقفه راځي چې په دې کې اودس چارهدام او مونځ کولی شي، نو بیا دی معذور نه دی. که دی پوه شو چې د ده په خولې کې وینه راغلله نو دی د سلام وګرځئ او بیا کمې پورې چې دا وینه نه ودرېدلې هغې پورې د صبر وکړي چې وینه ودرېږي، بیا به اودس چارهدام وکړي او مونځ به بیا وکړي. په دې وینه باندې اودس مات شو، مونځ مات شو. که یو بنده نه وتر سهون قضا شي، ایر شو تی او ده ونه کړل وتر، نو د دې وترو قضا به راوړي. څنګه چې د فرضو قضا ده نو دقه شانتې د وترو قضا هم شته. د سحر د بانګه پورې قضا کیږي نه، او که د سحر د بانګ نه وروسته وریا شو چې بېګا مې وتر نه دی کړی نو بیا وروسته یې هم کولی شي. بل بنده سوال کوي چې د یو انسان نه تر ډېره وخته مونځونه قضا شوي دي، اوس یې مونځ اودس شروع کړی دی، نو د دغه قضا مونځونو په باره کې څه حکم دی؟ نو دا بنده چې د ده نه مونځونه ډېر قضا شوي دي اوس یې په مانځه شروع کړې ده، نو د هر مانځه سره یو مونځ به قضا کوي. که ډېر مونځونه قضا کولی شي هم اجازت دی، خو دا یو مونځ آسان دی. نو هر مانځه سره به یو مونځ قضا کوي، لکه د سهار د مانځه سره د سهار مونځ کوي، ماسپښین سره د ماسپښین، مازدیګر ماښام سره مازدیګر ماښام شو. که ورځ او تاریخ معلوم وي نو په نیت کې د هغې ویلم پکار دی، او که نه معلوم نه نو بیا به نیت داسې وکړي چې اول ماسپښین به یاد کړي، اول مازدیګر، اول ماښام، او چې ده نه کوم مونځونه قضا شوي په هغې کې اول ماسپښین مونځ وشو، اوس دې پسې چې کوم دویم مونځ دی اوس به هغه اول شي. نو په دې طریقه باندې به یو مونځ کېږي، او هر یو مونځ چې ادا شو نو هغې پسې بل مونځ اول جوړیږي تر دې چې اخر ته را ورسېده او ټول مونځونه ختم شو. یعنې هر یو مونځ سره به اول وخت یادوي، یا داسې ویلي چې اخر ماسپښین، اخر مازدیګر وغیره، که اول وي او که اخر وي، په دې طریقه مونځونه خلاص شو. بیا د دې نه پس فرض که د شک دی چې یو څو مونځونه به رانه نورم پاتې وي، مثال په طور د کال مونځونه پاتې دي، نو یو کال یې چې مونځونه راوګرځل وي شاید چې یو میاشت نیمه ورپسې بلم پاتې وي. اوس دغه خبره یقین سره نشي کولی چې نور قضا دی او که قضا نه دی، خو احتیاطاً دی نور قضا مونځونه کوي. نو په داسې احتیاطي قضا کې به دا فرض به څلور چې وي نو څلور واړه به ډک رکاتونه کوي، یعنې صورت فاتحې سره به صورت یا 3 آیاتونه وایي، تش رکاتونه دی نه کوي. او د ماښام به څلور وکړي او وتر به هم څلور وکړي، خو دا 3 رکاته چې څلور کوي نو دا ګورئ همیشه خبره نه، دا هغه احتیاطي مونځونو کې ده چې
چې دا به رانه قضا شوي که به نی شوي خو احتیاطن یې کومه. نو وترو کې به په 3 رکعت دعای قنوت وي او 4 رکعت به ورسره هم یو ځای کوي. بل یو بنده تپوس کوي چې یو انسان دی چې هغه قیام کولی شي خو رکوع او سجده نشي کولی، بیمار دی، عذر دی ورته. نو دا بنده به مونځ څنګه کوي؟ نو کم مریض چې هغه په قیام باندې خو قادر دی او رکوع سجده نشي کولی، نو په ده دا قیام لازم نه دی. دی په ناسته باندې مونځ وکړي او اشاره به کوي. رکوع سجده کولی نشي نو د هغې دپاره به اشاره کوي. بل یو بنده تپوس کوي چې د نیستۍ او د خوارۍ غریبۍ لرکولو دپاره څه علاج راته وښیه. نو دا بنده د ماښام نه پس صورت واقعه دی یو ځل وی. کم بنده چې غریب دی نو د غریبۍ علاج دا دی چې ماښام یا ماسخوتن صورت واقعه یو ځل دی وی. دویم علاج یې دا دی چې کور ته دی ور داخل شي نو اول د سلام وکړي د خپل کور بندیانو ته، بیا د په پیغمبر علیه السلام یو ځلې درود ووایي او ورپسې صورت اخلاص دی یو ځل ووایي. نو د دې وظیفې د برکته هم نیستی او غریبي دا به په مالدارۍ باندې بدله شي. او یو علاج یې دا دی چې د ګناه کارونه دې پرېږدي، ترک معاصي، نو دې سره به د نیستی په مالدارۍ باندې بدله شي. بل بنده تپوس کوي چې یو سړی وفات شي او په هغه باندې د هغه د ښځې مهر پاتې وي، نو څه به کوي؟ دا بنده چې وفات شي نو اول د ده د مال نه به د ګور کفن وکړي شي. د ګور کفن انتظام چې وکړي شي نو د هغې نه پس که په ده باندې قرضې پاتې وي هغه قرضې به خلاصې کړي شي. او د ښځې مهر چې دی نو دا هم یو قرض دی، دا به هم د سره ورکړي شي. دې نه پس که د مرده څه وصیت کړي وي نو د پاتې مال کې 3 حصه کې وصیت باندې به عمل وکړي شي. د هغې نه پس چې څه پاتې شي هغه به په وارثانو باندې تقسیم کړي شي، کم چې شرعي وارثان دي هغوی ته به د الله د قانون مطابق خپله برخه ورکړي شي. بل بنده تپوس کوي چې د وفات شوي کسانو تصویرونه په کور کې ساتل څنګه دي؟ د جاندار تصویر که هغه د حیوانات وي او که انسانان وي، خپل وي او که پردي وي، که استادان وي او که پیران وي، هر څوک چې وي د هغوی تصویرونه ساتل جایز نه دي. د جاندار تصویر ساتل جایز نه دي. د موجوده وخت کې د پاسپورټ او د شناختي کارډ نه خلاصې هم نشته دی. حج عمرې له چې بنده ځي نو بغیر د پاسپورټ او شناختي کارډ نه پرېږدي نه. نو د دغې عذر د وجې نه چې دا د حکومت ته طرف یو پابندي ده، په دې کې بنده ګناهګار نه دی. یا د هر یو ملک چې کم کرنسي ده په هغې تقریبا تصویرونه شته، نو دا هم د عامو خلکو د وس نه بهر خبره په دې ګناهګار نه دي. او دا د وس د لاندې کم تصویرونه چې دي نو دا ختمول پکار دي. بل بنده تپوس کوي چې د مانځه نه پس بهترینه دعا کومه یوه ده؟ په احادیثو کې چې څومره دعاګانې راغلي دي دغه ټولې دعاګانې بهترینې دي، خو داسې خلاصه او نچوڼ دعا چې په حدیث مبارک کې ده نو هغه دا ده چې یا الله زه ستا نه سوال کوم د هغې خیر او برکت چې کوم پیغمبر علیه السلام غوښتی دی، او زه پناه نیسم په تا باندې د هغې شر نه چې پیغمبر علیه السلام ترې پناه غوښتې ده، نو د هغې نه زه پناه غواړم. نو د پیغمبر علیه السلام چې څومره د خیر سوالونه د الله نه کړي هغه ټول په دې کې رالل، او څومره شرونه فسادونه د هغې نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښته، ستا په دې دعا کې دا هم راغله. یو دا دعا هم وکړه چې یا الله ما مستجاب الدعوات کې، یعنې کم سوال چې زه کوم زما سوالونه قبلیږي. اللهم انی اسألک العفو والعافیه، الله زه ستا نه معافي غواړم، عافیت غواړم. دا ښکلې سوالونه دي. نور په احادیثو کې چې څومره دعاګانې راغلي ټولې ښکلې دعاګانې دي. بل بنده تپوس کوي چې دا تیمم څه ته وایي؟ نو تیمم دا د عربی لفظ دی او د دې خپله معنا قصد او اراده ده، او د شریعت په ژبه کې مخ او دواړه لاسونه مسه کول، خو اول به د
بنده نیت وکړي د تیمم نیت به وکړي بیا به دواړه لاسونه د تلي په ځمکه په خاوره باندې یا په دیوال باندې په کاڼي په شګه په سیمټو وغیره چې د ځمکې جنس وي نو په هغې باندې به دا دواړه لاسه ګزار وکړي بیا به دغه لاسونه په مخ باندې راکاږي دوباره به بیا ګزار وکړي او په هغې باندې به دواړه لاسونه د ګوتو د سکونه تر سنګلې پورې هر طرف ته مسه کړي نو پاکه ځمکه باندې یا د ځمکې د جنس نه چې کوم شي وي په هغې باندې تیمم کیږي دغه تیمم شو تیمم علی روا دی چې کله اوبه نه میلاویږي یا اوبه شته خو بنده بیمار دی او د اوبو استعمال ورته تکلیف او نقصان رسی او دا مسح څه ته وایي نو مسح لاس راښکل لوند لاس راښکل دا مسح په یو اندام باندې لوند لاس راکاږي لکه بنده چې چاردام کوي نو مخ ووینځي دواړه لاسونه ووینځي نو په سر باندې مسح کوي نو لوند لاس په سر راکاږي دا مسح ده بل بنده سوال کوي چې د غیر مسلم جوټه څنګه ده پاکه ده او که ناپاکه ده که خوله یې پلیته نه وه نو د غیر مسلم جوټه پاکه ده او که نه دغه ساتې شراب څکلي وي یا د خنزیر غوښې خوړلي وي نو خوله پلیته ده دغه وخت کې د جوټه هم پلیته ده کافر که ورکوټې دی او که غټ دی یو حکم یې دی نور د کافر نه غیر نور بندیان هم حکم یې یو دی یو زنانه په حیض یا نفاس کې ده نو د هغې هم خوله پاکه ده سړی دی جنوب دی نو جوټه یې پاکه ده البته که دغه سات څه ګنده څیز یې خولې کې اچولي په هغې باندې خوله هم پلیته ده او جوټه یې هم پلیته ده یو بنده سوال کوي چې د قبرستان لرګي یا واښه ریبل کور ته وړل د سوځولو دپاره دا څنګه دي جایز دی او که ناجایز چې کله یو مقبره شوله او بیا په هغې کې ونې شوي وي واښه وغیره شوي وي او دغه ځمکه د چا ملکیت نه وي عامو مسلمانانو دپاره وقف وي نو د دغې مقبرې ونې هغه خرڅې کړي شي او د هغې قیمت به هم په دغې قبرستان باندې ولګولی شي که دغه قبرستان کې د دې پیسو لګولو ضرورت نه نو بیا دغه پیسې یو اجتماعي مفاد کې خرچ کولی شي لکه یو نږدې دی که جومات دی هغې کې ضرورت یا دیني مدرسه وه هغې کې ضرورت وي او دې لګولی شي اجتماعي د ټول قوم د شریک کار وي هغې کې به ولګېږي بل بنده تپوس کوي چې بعضې خلک د جنازې په وخت کې بوټان سپلی نه اوباسي نو دې په هکله څه حکم دی که د ځمکه هم پاکه وي او د پیزار بوټان سپلی هم پاکې وي او پخپو کړي وي بنده او د جنازې مونځ کوي نو مونځ به وشي او که د ځمکه پلیته وه او دا بوټان پاکو نو بیا به دا بوټان او سپلی د خپو نه وباسي او د هغې د پاسه که ودرېدې نو مونځ به وشي او که دا پیزار پلیتو نو بیا که د پخپو وي هم پکې جنازه نه کېږي او که د خپو نه د وویستل نو هم پکې جنازه نه کېږي بل بنده سوال کوي چې د مانځه په وخت کې ټوپی نه وي هغه رومال چې بنده پې پوزه پاکوي هغه په سر باندې واچوي سر پې وتړي نو دا څنګه دی یا پې لاسونه پاکوي دغه رومال سره به مونځ څنګه شي نو مونځ خو په کېدو به وشي خو داسې رومال کې دی غم خادی کې میلاویدی شي چا سره یا د میزر او د پلاستیک ټوپی چې جوماتونو کې پرتې وي دغه ټوپی کې د میزیر او د پلاستیک په دې ټوپی کې دی چې ته واده له تلی شي که غم خادی له تلو کې ورته ځان بدې ښکاري په دې رومال او په دغه ټوپی ورته ځان بدې ښکاري نو د الله په مخ کې په داسې ټوپی او په داسې رومال مونځ بدې ښکاري مکروه دی الله پاک دې د دین په مسلو باندې ټولو مسلمانانو ته پوهه ورکړي او د عمل کو توفیق دې الله پاک ټولو ته نصیب کړي ګرانو محترم اوریدونکو د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب په آواز دا شپږم نمبر کیسټ د پرچو ډک شو دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 او موبایل نمبر دی 0334 912 1030 داسې کمې موقع دي چې په هغې کې سلام کول مناسب نه دي یا سلام وکړي شي او د هغې جواب ضروري نه وي
یو قاضي چې په مجلس د قضا کې ناست وي او د دوو فریقو په منځ کې هغه فیصله کوي، د دواړو بیانونه اوري او فیصله کوي، نو دغه وخت کې د دې قاضي ته څوک سلام نه کوي. بانګ چې ویلې کېږي نو دغه وخت کې د څوک سلام نه کوي. په خوراک څښاک کې څوک مشغول وي نو دته سلام مناسب نه دی. البته داسې کس چې هغه اوږي وي او سلام وکړي، د بل به ورته د طعام ست وکړي، نو داسې بنده سلام کولی شي. چې کوم بنده په مانځه وي نو بل دی ورته سلام نه کوي. د بانګ او د اقامت په وخت کې، د ذکر او د تلاوت په وخت کې سلام مناسب نه دی. د تعلیم او تعلم په وخت کې مشغول کسانو ته سلام جایز نه. یا یو بربند بنده دی، بے حجاب دی، غسل کوي یا استنجا کوي وغیرہ، نو داسې وخت کې ورته هم سلام جایز نه دی. او دسماتی ته ناست وي نو دې ته سلام مناسب نه دی. یا یو بنده د خپلې بیبي سره په خبره اترو مشغول دی، نو دته هم سلام جایز نه دی. په خط کې کچا سلام راولېږه نو څنګه چې د زبانی سلام لازم دی، نو داسې په خط کې را لېږلی شوی سلام د هغې جواب هم واجب دی. بهتره دا ده چې خط دې وکته نو فوراً په ژبه باندې د هغې جواب دې وکړي شي. که د چا په ذریعه باندې زبانی تا ته سلام راورسېد، د هغې جواب به څنګه وي؟ مثال په طور یو سړی درته وایي چې فلاني تا ته سلام ویلی دی، نو ته به ورته ووایې چې وعلیه وعلیکم السلام، په تا دې سلام وي، او تا ته چې چا سلام درکړی دی ما دپاره په هغه دې سلام وي. دا جواب ټیک نه دی چې وعلیکم سلام، ځکه چې چا سلام را لېږلی دی د هغه جواب ونه شو، چا چې راوړو نو د هغه جواب وشو. د فرضو او واجبو په منځ کې څه فرق دی؟ فرض هغې حکم ته وایي چې په قطعي او یقیني دلیل سره ثابت شوي وي او د بل څه احتمال پکې نه وي. مثلا قطعي آیاتونه یا متواتر احادیث چې د بل څه معنی احتمال پکې نه وي، یا د صحابه کرامو او د تابعینو په اجماع سره ثابت شوی حکم وي، نو دا فرض دی. دا فرضونه انکار کوونکې بنده کافر، او بغیر د عذر نه د فرضو پرېښودونکې بنده کافر نه دی، خو فاسق دی او ګناهګار دی او د سخت عذاب مستحق دی. واجب څه ته وایي؟ نو واجب هغې حکم ته وایي چې په دلیل ظني سره ثابت شوي وي، یعنی په داسې دلیل سره ثابت شوي وي چې په هغې کې بل احتمال یو ضعیف هم وي. مثلا یو حکم کم از کم د دوو معنو والا آیات وغیرہ، چې یو آیات وي هغې کې دوه معنی امکان وي، یا په خبر واحد سره ثابت شوي وي، یا د یو مجتهد په قیاس سره ثابت شوي وي، نو دې ته واجب وي. دا واجب د فرضو او د سنتو په منځ کې یو مرتبه او درجه ده. د واجب نه انکار کوونکې بنده کافر خو نه دی بلکې فاسق دی، او بغیر د عذر نه پرېښودونکی هم فاسق دی او د عذاب مستحق دی. د خطبې په دوران کې چې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ذکر شي، نو دغه وخت کې درود ویل پکار دی او که نه؟ حدیث مبارک کې راغلی چې کله امام د خطبې په نیت باندې راووته، نو دغه وخت کې خبرې او منځ بند، اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام. چې کله امام د خطبې دپاره راووته نو منځ هم بند شو او خبرې هم بند شولې. اوس چې امام خطبه وایي او د خطبې په دوران کې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ذکر شي، نو کم حاضر مقتدیان چې دي هغوی به په ژبه باندې درود شریف نه وایي، البته په زړه کې درود شریف ویل جایز دي. د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک یا محمد ویل څنګه دي؟
په دې قرآن شریف کې د ډیرو پیغمبرانو نومونه په یا حرف ندا سره ذکر شوي دي، لکه یا آدمو، یا نوحو، یا ابراهیم، یا موسی، یا عیسی، یا یحیی. په قرآن شریف کې داسې یا سره ندا پیغمبرانو ته شوې ده. خو زموږ پیغمبر علیه السلام په دې ټول قرآن شریف کې یو ځل هم داسې نه راغلی چې یا محمد، بلکې القاب او آداب سره یا ایها الرسول، یا ایها النبی وغیره راغلی دي. پیغمبر د خپل امتیانو د پاره پلار، بلکې د پلار نه د اوچتې درجې دی. او زمونږ په دې معاشره کې هیڅ څوک هم خپل پلار ته نوم نه اخلي، بلکې القاب آداب سره ویلی شي داجي، داجي ګل، بابا وغیره، نوم څوک نه اخلي. نو د پیغمبر علیه السلام درجه د خپل پلار نه ډیره زیاته ده. دې وجې نه پیغمبر علیه السلام ته یا محمد ویل بې ادبي ده. یو بنده دا تپوس کوي چې امتی پیغمبر علیه السلام ته یا محمد نشي ویلی، نو په حدیث جبریل کې چې یا محمد ویلی شوی دی، د هغې جواب دا دی چې پیغمبر علیه السلام نه به صحابه کرامو د ډېر ادب د وجې نه سوال نه کو. ډېر کم سوالونه د پیغمبر علیه السلام نه شوي دي او د هغې جواب ورکړی شوی دی. د پیغمبر علیه السلام خپله خواهش دا و چې څوک داسې د بانډې بنده راشي چې هغه د آدابو خیال ونه ساتي او بې باکۍ سره هغه د دین د مسلو تپوسونه وکړي چې زه یې جواب وکړم او د صحابه کرامو ته د دین مسلې ښکاره شي. داسې څوک بانډې ونه، نو جبرائیل علیه السلام الله پاک داسې یو ناشنا شکل کې راولېږه چې تکې سپینې جامې اغوستې وې، تک تور ویښتې و. په مجلس کې چې کوم صحابه کرام و هغوی چا هم نه پیژنده، نو دې نه معلومېده چې مسافر دی. خو چې دا جامې پاکې وې، بدن پاک و، داسې معلومېده چې ګرد غبار پې الوتنې د دې قریب ځای دی، د نږدې ځای دی. هغه بیا کېناست پیغمبر علیه السلام سره نږدې، څنګه چې په مانځه کې په قاعده ناسته کېږي دقه شانتې زنګونونه رامات کړل، په خپلو پتونونو لاسونه کېښودل، بیا د پیغمبر علیه السلام پتون مبارکو باندې لاس کېښوده او بیا وی یا محمد اخبرنی عن الاسلام وغیره تپوسونه وکړل. دغه ځای کې محدثین یو وجه دا بیانوي چې دا سړی د بانډې والا په شکل کې راغی، جبرائیل د بانډې والا سړي په شکل کې راغی، نو هغه د القاب و آدابو نه ځان ناواقفه غوندې ښکاره که، نو ځکه یا محمد ویلی دی. یو وجه دا هم ده چې دا علم یعنی نوم یې نه دی اغشتی. محمد معنا ډېر ستایلی شوی، نو ای
یو بنده دا تپوس کوي چې دا صحابه کرام کم چې سړي دي ناغوی د پاره رضی الله تعالی عنه ویلی شي نو دغه شانتې زنانو د پاره به رضی الله تعالی عنه ویلی شي نو نه دا د مذکر او د مؤنث فرق به پکې وي رضی الله تعالی عنه دا به د سړي د پاره ویلی شي صحابي د پاره او کم زنانه چې صحابیه ده د هغې د پاره رضی الله تعالی عنها دا د نارینه او د زنانه فرق مؤنث او مذکر به وي د سپلو یا بوټانو سره مونځ کیدی شي او کنه یا یو بنده نوې سپلی او بوټان واخلي نو په هغې کې د شکرانې مونځ کولی شي او کنه نو په دې سپلو او بوټانو کې به مونځ نشي کېدی ځکه د سپلو او د دې بوټانو دا تلی سخت دي او په دې کې د خپا د دې بوټانو تابع ده بوټان او سپلی د خپو تابع نه دي مطلب دا چې کله بنده په سجده پریوزي نو د دې بنده د خپو د ګوتې د ځمکې نه تقریبا انچي اوچتې راځي ځکه چې د سپلو د تلي د څوکه په ځمکه ولګېدله نو د انسان د پنجه په ځمکه ونه لګېده په حالت د سجدې کې چې دواړه خپې د ځمکې نه اوچتې وي نو دا مونځ نه کیږي نو دې سپلو او بوټانو کې د پنجې د ځمکې نه اوچتې دي نو مونځ ونه شو نو که زړې دي او که نوي دي که د شکریې دپاره او که اسې وي په سپلو کې بیا مونځ ونه شي دا جنازې مونځ که باران او خټې وي نو په سپلو کې په پیزار کې د جنازې مونځ به وشي او که نه بعضې انسانان د جنازې مونځ په پیزار کې کوي نو دې دپاره دا خبره ضروري ده چې دا بنده په کوم ځای ولاړ دی نو دغه ځمکه به هم پاکه وي او دا کمې سپلی چې په خپو دي نو دا به هم پاکې وي نو بیا به د جنازې مونځ وشي د ځمکې پاکوالی او د سپلو پاکوالی دواړه ضروري دي او که دا سپلی د خپو نه وباسي او د سپلو د پاسه ودرېږي د خټو نه ځان بچ کوي نو بیا ضروري ده چې دا سپلی د پاکې وي پلیتې دي نه وي لاندې ځمکه که پلیته نو خیر دی خو دا په کومو سپلو د پاسه چې ودرېږي دا سپلی به پاکې وي نو هلې به پرې د جنازې مونځ شي که سپلی پلیتې وي نو که د خپو نه د ایستې ده نو هم د جنازې مونځ ونه شو یو بنده د دفتر په وخت کې مونځ کوي او تلاوت کوي نو دا به څنګه وي نو د ډیوټۍ په دوران کې نفل مونځ کول یا تلاوت کول منع دي د ډیوټۍ په دوران کې نفل مونځ کول تلاوت کول منع دي البته د فرض مانځه ټیم که راغی نو فرض مونځ به خامخا کوي د ډیوټۍ په دوران کې بیا هم کوي قبلې طرف ته مخ کولو حکم الله پاک قرآن کې کم ځای کې کړی دی نو په صورت بقره کې 144 نمبر آیات کې دویمه سپاره کې قبلې ته د مخ کولو حکم الله پاک کړی دی یو بنده چې وفات شي نو د هغه د مال چې کم پاتې دی د هغې په باره کې د شریعت څه حکم دی نو کله چې یو بنده وفات شي د نه مال پاتې شوي وي نو دغې مال ته ترکه وي په دې مال کې د دې مړي ګور کفن اول یو حق دی د ټول مال نه به ګور کفن خرچه وکړی شي د ګور کفن نه علاوه بیا که په دې بنده باندې څه قرضونه پورې وو نو هغه قرضونه به د ټول مال نه ورکړي شي بیا که څه پاتې وي او دې مړي وصیت کړي وي نو په درېیمه حصه مال کې به وصیت نافذ کړي شي د دې نه علاوه که څه پاتې وي نو هغه به بیا په وارثانو باندې تقسیمیږي چې د دې مړي نه کم وارثان پاتې وي نو په هغې وارثانو به هغه مال تقسیمولی شي د شریعت مطابق د هر چا خپلې خپلې حصې قرآن او حدیث کې مقررې دي د هغې مطابق به ورکولی شي دا لیکلی شوي کاغذ یا ساده کاغذ د دې ادب او احترام شته دی او که نه نو کم کاغذ چې د لیکلو قابل وي هغه قابل احترام دی د الله نوم به پې لیکلی شوي یا بل څه
نو د هغې کاغذ به احترام خیال به ساتلی شي. او دا څه کاغذونه داسې دي چې دا ټایلټ پیپر ټیشو پیپر دا د لیکلو قابل نه دی. نو دغه کاغذ چې د کم کار دپاره جوړ کړی شوي هغه کارونه به پې کیدی شي. ټیشو پیپر ټایلټ پیپر د خپل مقصد دپاره چې کم له جوړ شوي هغه پې کیدی شي. د دې نه علاوه د لیکلو قابل کاغذونه دا قابل احترام دي، د دې به ادب کولی شي. یو بنده تپوس کوي چې د مسجد درار کم جومات ته وایي. په صورت توبه کې د مسجد درار واقعه ذکر شوې ده. پیغمبر علیه السلام چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړ نو په دغه ځای کې یو عیسائی پیرو ابو عامر راهب په نوم باندې مشهور و. ډېر خلکو د خبره به منله او عقیده یې پې لرله. چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته تشریف یوړو نو د دغه مشیري او پیري په ختمېدو شوله. خلک د ده په ځای باندې پیغمبر علیه السلام ته متوجه شو. نو دا ابو عامر راهب پیغمبر علیه السلام ته راغی او په اسلام باندې اعتراضونه کول. پیغمبر علیه السلام جوابونه کول، خو دا بدنصیبه سړی په هغې باندې مطمئن نه شو. بیا په آخر کې ووایي چې زه او ته دواړه په دې کې چې کم دروغجن وي نو الله دې د خپلې علاقې نه لرې په مسافرۍ کې مړ کړي. دې بدبخته دا خیرې په خپل خیال باندې پیغمبر علیه السلام ته کولې او دې دروغجنو او د خپلې علاقې نه بهر لرې په مسافرۍ کې مړ شو. د پیغمبر علیه السلام سره دشمني کوله او چې چا به د پیغمبر علیه السلام سره دشمني کوله نو ده به د هغې امداد کو. د غزوه حنین پورې په تمامو غزاګانو کې د مسلمانانو دشمنانو سره دې ملګري شوي دي او جنګېدلی دي. آخر کې حوازن قبیله یو لویه قبیله وه چې هغوی شکست وخوړه نو دا سړی مایوسه شو او بیا شام ته وتښتېده. دغه وخت کې شام د عیسایانو مرکز و او دی په هغه ځای کې د هغې خپلې دعا د وجې نه یوازې مړ شوی دی. ده یو سازش کړی د اسلام او د مسلمانانو خلاف. د روم بادشاه قیصر هغه یې په مدینه منوره باندې را اچو د حملې دپاره. نو د دغه سازش په سلسله کې په مدینه منوره کې چې کوم منافقان اوسېدل هغوی سره ساز باز وکړه، خط یې ورته راولېږه چې زه کوشش کوم په مسلمانانو باندې حمله کومه. قیصر روم به په مدینه منوره باندې حمله کوي، خو تاسو دغه ځای کې ځان له یو اجتماعي طاقت پیدا کړئ چې د قیصر روم سره تاسو بیا امداد وکړئ. او د دې به طریقه دا وي چې دغلته یو مکان جوړ کړئ په مدینه منوره کې او نوم ورله د مسجد ورکړئ چې مسلمانان پې دوکه شي چې دا جومات دی نور جومات به نه وي. او په دغه مکان کې بیا وسلې او د جنگ ساز و سامان را جمع کړئ. د مسلمانانو خلاف په دغه ځای کې مشورې وکړئ. دا خط منافقانو د مدینې ته راولېږه. دې مشوره باندې منافقانو د مدینې منورې عمل وکړه او قبا محله ده چې په هغې کې مخکې نه پیغمبر علیه السلام مسجد قبا جوړ کړی دی. د هغې مسجد قبا سره نږدې منافقانو یو مکان جوړ کړ، هغې له د مسجد نوم ورکړ او پیغمبر علیه السلام ته دعوت ورکړه چې ته په دې کې یو 2 رکعته لمونځ وکړه چې بختور شي. په دې مسلمانان مطمئن کول چې دا جومات دی. نو د دوی یو وفد پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او درخواست یې وکړه چې د قبا محله لویه ده، کورونه لرې لرې پورې ډېر دي، په منځ کې ضعیفان، کمزوري او بیماران خلک شته چې مسجد قبا ته پوره رسیدي نشي او مسجد قبا دونه فراخ هم نه چې ټول پکې ځای شي. نو موږ یو دویم جومات جوړ کړی د ضعیفانو کمزورو بوډاګانو د فایدې دپاره، تاسو پکې لمونځ وکړئ. نو پیغمبر علیه السلام دغه وخت کې د غزوه تبوک تیاری کې مشغول و. دوی سره یې وعده وکړه چې د سفر نه واپس راشو نو په دې جومات کې به لمونځ وکړو. خو چې کله پیغمبر علیه السلام د غزوه تبوک نه واپس تشریف راوړه، مدینه منورې ته را قریب شو، نو دغه وخت کې الله پاک آیاتونه نازل کړو. د دې منافقانو هغه پټ سازش الله پاک ښکاره کړ. آیات نازلېدو نه پس پیغمبر علیه السلام خپل یو څو ملګري ولېږل، حکم یې ورته وکړه چې ورشه او زما د ورتلو نه مخکې دغه منافقانو دا برای نام مسجد دا ختم کړئ، روان یې کړئ، ونړوئ او په هغه ځای اور ولګوئ. صحابه کرام مخکې لاړو، هغه آبادي یې تس نس کړله، ځمکې سره یې اواره کړله. پیغمبر علیه السلام چې بیا مدینې منورې ته را ورسېده
نو د دغه مسجد ضرار دغه ځای خالی پروت و. نو پیغمبر علیه السلام عاصم ابن عدی یو صحابي دی رضی الله تعالی عنه هغه ته اجازت وکړه چې دغه ځای کې ځان له کور جوړ کړه. هغه ورته عرض کوي چې یا د الله رسوله چې کوم ځای په باره کې قرآن پاک کې آیاتونه نازل شوي دي نو دغه سپیره ځای کې زه ځان له کور جوړول نه خوښوم. البته ثابت ابن اقرم یو محتاج دی، ضرورتمند دی، کور یې نشته دی، هغه ته اجازت وکړه ځان له به پې کور جوړ کړي. د ده په مشوره باندې پیغمبر علیه السلام دغه ځای ثابت ابن اقرم ته ورکړ. خو ثابت ابن اقرم چې په دغه ځای کې ځان له کور جوړ کړ نو هغه پکې آباد نه شو، وده یې نه ده کړې، بچي یې پیدا نه شو، یا که پیدا شو نو وفات شو. تاریخ والا لیکي چې دغه ځای داسې منحوس او سپیره دی چې په دغه ځای کې چېرته یو مرغۍ جاله نه ده اچولې، اګۍ نه دي اچولې، بچي نه دي راوړی، چېرته کمتر هم پکې اګۍ نه دي اچولې او بچي نه دي راوړی، انسان به پکې څه آباد شي. نو دغه ځای چې کوم آبادي شوی دې ته مسجد ضرار ویلی دی. دې باره کې دا آیاتونه الله پاک نازل کړي دي. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. نو دې ځای کې د مسجد ضرار د هغې ضرر وجې الله پاک بیان کړي دي. اول ضرارا لفظ د دې معنا نقصان رسول، نو دا جومات د مسلمانانو ته د نقصان رسولو دپاره جوړ شوی. دویم غرض د منافقانو دا چې تفریقا بین المؤمنین، په دې باندې په مسلمانانو کې به تفریقه پیدا شي، ډلې ډلې به شي، جدا جدا به شي، د دوی هغه طاقت به ختم شي. او دریم غرض او مقصد د منافقانو دا چې ارصادا لمن حارب الله، کم خلک چې د الله او د الله د رسول سره جنگ کوي نو دا د هغوی دپاره یو انتظارګاه به وي. نو دا درې غرضه چې کوم ځای کې وي نو هغه مسجد ضرار شو. نو دا په اصل کې مسجد نو، نوم خو یې د مسجد ورکړو خو مسجد نو، دا د مانځه دپاره جوړ ځای نو، بلکې د دې دقه درې مقصدونه: مسلمانانو ته ضرر رسول، مسلمانانو کې تفرقه پیدا کول، او د کافرو د امداد دپاره یو چوڼی وه. دې وخت کې که داسې جومات چا جوړ کړ نو هغې ته مسجد ضرار ویلی شي او که نه. نو موجوده وخت کې که د ریاکارۍ دپاره، د ضد او د عناد دپاره چا جومات جوړ که نو جومات به جومات وي، اگر چې جوړونکي دپاره به د مسجد جوړولو ثواب نه وي، او د دې جومات به ادب او احترام کولی شي. مسجد ضرار به ورته نشي ویلی، البته مشابه د مسجد ضرار ورته ویلی شي. بل یو بنده دا سوال کوي چې مسجد تقوا دا کم جومات ته ویلی کیږي او دا په کم ځای کې دی؟ مسجد تقوا کم جومات او کم ځای کې دی؟ په قبا کې پیغمبر علیه السلام چې کله هجرت وکړ مدینې منورې ته رسېدو نه مخکې یو کلی راځي هغې ته قبا وایي. دغه قبا کلي خلکو د جومات دپاره چې څه سامان ضرورت و هغې مخکې نه راجمع کړو، او پیغمبر علیه السلام چې دغه ځای ته تشریف راوړه، صحابه کرام ورته چې موږ د جومات جوړولو اراده ده خو چې تاسو تشریف راوړه نو سنگ بنیاد په خپله باندې وکړئ. نو پیغمبر علیه السلام په قبا کې جومات جوړ کړ. مدینې منورې ته ورتلو نه مخکې د دغه جومات په باره کې الله پاک فرمایي چې دا جومات بهتر دی چې دې کې ته ودرېږه او مونځ په دې کې وکړه. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. نو دغه جومات مسجد تقوا دی چې دا په مدینه منوره کې د مسجد نبوي نه لږ فاصله کې دی. سهار مانځه نه پس حاجیان ورته پیاده هم تلی شي او هلته 2 رکعاته مونځ کوي. نو دغه مسجد قبا کې 2 رکعاته مونځ چې سړی وکړي، حدیث مبارک کې راځي چې سړی د اودس چاردام وکړي او مسجد قبا ته لاړ شي 2 رکعاته نفل پکې وکړي، د عمره ثواب دی. دغه مسجد قبا مسجد تقوا دی. مسجد نبوي په تقوا باندې د هغې بنیاد کې ښودلی شوی دی. نو بعضې روایاتو کې راځي چې مسجد نبوي مسجد تقوا دی. دې دواړو روایاتو کې څه منافات نشته دی. لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک د عراف ته راغی، د نجومي او ترویتي ته راغی او د ده نه یې څه تپوس وکړه نو 40 شپې ورځې به د مونځ نه قبلیږي. چې چا د نجومیانو او ترویتیانو نه تپوس وکړه د څه نو 40 ورځې به د مونځ قبلیږي نه.
او دا علم نجوم دا یو شعبه او یو شاخ دی د سحر. نو د دې اجازت نشته چې څوک یې زده کوي یا په دې باندې خلکو ته خبرې اترې کوي، د دې اجازت نشته دی. په ستورو باندې دا حالات معلومول جایز نه دي. په ستورو باندې د شپې مسافر لار معلوموي، قبله پې معلوموي، بس دغه خبرې پې کېږي، نور په دې د چا قسمتونه معلومول جایز نه دي. ځنګلي کلي نه یو بنده دا سوال کوي چې د شیطاني وسوسو او خیالونو نه ډېر پریشانه یم، خاص کر د منځ یا تلاوت او ذکر په وخت کې ډېرې وسوسې راځي. وی دعا م راته وکړئ او څه وظیفه راته وموښیه. الله پاک د ټول مسلمانان د شیطانی وسوسو نه بچ کړي او دې دپاره وظیفه به داسې وکړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. شل ځله هر مانځه سره که مخکې وي او که وروسته وي یا په یو ځل سل کرتې دا وظیفه کول پکار دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سل ځله در ورځې که په یو ځای وی او که هر مانځه سره شل کرتې وی نو هم انشاءالله دې سره دا شیطاني وسوسې به ختمې شي. بل یو بنده دا سوال کوي چې ما داسې اورېدلي دي چې پیشوګان وجل یا وهل ګناه ده، خو موږ کره پیشوګان راځي او لوښو کې خوله وهي او د چرګو بچي تختی، غوښه وغیره ترې سنبالولی نه شو. کم حیوانات چې واقعي ډېر زیات نقصان رسی، د کورونو مالکانو ته ډېر زیات نقصان واقعي رسی او د بچې کېدو څه انتظام یې نه، نو داسې حیوانات وجل جایز دي، خو په داسې طریقه چې په اسانه روح وځي، تکلیف ورته ډېر ونه رسیږي. بل یو بنده دا سوال کوي چې یو خاوند چې خپلې ښځې ته پوره د خرچې پیسې ورکوي، بیا هم ښځه د خاوند نه پیسې پټوي، نو دا څنګه دي؟ د ښځې چې څومره واقعي ضروریات دي لکه خوراک، سکاک او جامه وغیره، نو دا د خاوند ذمهواري ده، پوره خرچه به خاوند ورکوي. د دې نه علاوه زیاتی خرچه دا جایز نه ده چې دا ښځه کوي. نو اسې زیاتی اسراف کول هم جایز نه دي. بیا د هغې دپاره د خاوند نه په پټه اخیستل دا دویم ناروا کار دی. نو هر یوه بیبي چې کم شرعي ضروریات وي، طبعي انساني ضروریات وي، نو ښکاره خاوند ته دې ووایي چې دا زما ضرورت دی او خاوند له پکار دی چې دغه ضرورت ورله پوره کړي او د اسراف او فضل خرچې نه دی ښځه هم ځان ساتي او خاوند دی هم د دې فضل خرچې نه ځان بچ کړي. غلا اسم ناروا ده، که د خاوند نه وي او که د بل چا نه وي، غلا ناروا او حرامه ده. باړې نه یو بنده دا تپوس کړی دی چې د جمعې د مونځ دپاره وخت مقرر دی، که په داسې وخت کې د امام د وخت نه 15 منټه رستوالی راشي نو دا څنګه ده؟ دا یو عذر په وجه باندې که یو وخت داسې وشي چې امام لیټ شو 15 منټه ورته انتظار پکار دی، خو امام له پکار دی چې هغه د وخت که مقرر وخت دی د هغې خیال ساتي او بغیر د عذر نه تاخیر دی نه کوي. مقتدیانو لم پکار دی چې په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي نه او چیل چاړ پې کوي نه. د وخت پابندۍ سره جمع باندې اثر کېږي چې پابندي د وخت کېږي جمع درنې وي، او چې کله د وخت پابندي نه کېږي نو بیا په جمع کې کمې راځي. نو داسې ضروري نه چې خامخا کم فکس ټایم د په هغې د بنده ودرېږي، داسې فرض نه ده. د انتظامی امورو دپاره د وخت لحاظ ساتل پکار دی. مقتدیانو لم سختی نه ده پکار چې د امام سره په دې باندې زیات چیړو کی. یو وخت نیم عذر دی. بل یو بنده دا سوال کوي چې د سحر منځ قضا شي، بیا یې قضا کوي، نو سنت کول شته او که نشته دی؟ که فرض او سنت دواړه قضا شو نو د نور خطو نه رستو سنت او فرض به دواړه کوي. د نور خطو نه رستو
چې نور هغه مکروه ټیم ختم شي نور خصفا شي نو سنت او فرض دواړه قضا به کوي او که فرض که یو بنده د سحر جمع ولاړه ده او دې را ورسېده نو که د ده دا خیالي چې زه سنت کوم نو یو رکات را لاندې کولی شم یا کم از کم قاعده را لاندې کولی شم نو سنت به وکړي خو صف کې به ودرېږي نه د صفونو نه لرې چې څومره لرې کیدی شي نو وبدرېږي سنت به وکړي بیا به فرض و جمع کې شامل شي او که قاعده هم نشي را لاندې کولی که سنت کوي نو قاعده هم نه لاندې کي بیا د سنت پرېږدي او په جمع کې فرضو کې دی شامل شي د فرضو کولو نه وروستو فورا سنت کول نشته دی البته که د انور خطو نه وروستو سنت کوي نو ودې فرض او سنت دواړه که د ټیم نه خطا شو نو د زوال نه مخکې د فرضو او د سنتو د دواړو قضا شته او که د زوال نه پس وي نو د فرضو قضا به وکړي د سنتو قضا بیا نشته دی د جمرود نه یو ورور دا تپوس کوي چې یو انسان نه د ماسپښین مونځ پاتې دی او لا د مازدیګر اذان ته وخت شته نو دغه مونځ به په قضا نیت تړي او که نه د خپل وخت که د ماسپښین وخت باقي و لا مازدیګر ټیم داخل شوی نو وقتي مونځ نیت به کوي حاضر وخت او که د مازدیګر وخت داخل شوی وي اگر چې اذان د مازدیګر نه وي شوی خو د مازدیګر ټیم داخل شوی وي نو د ماسپښین د قضا مونځ نیت دی وکړي البته قضا په نیت د ادا او ادا په نیت د قضا دواړه کیدی شي دا تنګینه یو کس دا سوال کوي چې د دین اسلام خلاصه څه ده او په قرآن پاک کې په کم صورت کې دغه خلاصه به وي د دین اسلام خلاصه دا ده چې بنده د طلب د رضای الهی کوي د الله د رضا کارونه دی کوي چې په کومه خبره باندې الله رضا کیږي هغه دی کوي او په کومه چې الله پاک ناراضه کیږي د هغې نه د ځان بچ کی نو رضای الهی او اتباع نبوي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام د سنت طریقو اتباع په دې کې به د اسلام ټوله خلاصه وي د الله پاک حکمونه منل او د پیغمبر علیه السلام نورانی طریقو باندې عمل کول در آدم خیل نه یو بنده دا سوال کړی دی چې بعضې خلک خپل منځ کې خبرې اترې کوي نو فلانې به جنت ته ځي او فلانې به دوزخ ته ځي نو دې باره کې د شریعت څه حکم دی حدیث مبارک کې راغلی دی ظن المؤمنین خیرا ما لم تراه شرا په مؤمنانو باندې د خیر ګمان کوه مؤمن ته ښه نسبت کوه ما لم تراه شرا تر څو چې شر دې ته لیدلی نه وي نه هر مسلمان باندې دا ګمان وکړه چې امید دی خدای به بخلي وي خدای به جنت ته بوځي او په چا د دوزخي کېدو حکم مه کوه دا علم الله ته چې څوک به جنت ته ځي او څوک به دوزخ ته ځي الله د ټول مؤمنان جنت ته بوتلی کړي او ټول د دوزخ نه الله پاک بچ کړي ګناه کبیره دا کمه ده نو ګناه کبیره هر هغه ګناه ده چې د هغې په وجه باندې په شریعت کې عذابونه ذکر شوي وي چې دا کار که چا وکړه نو دومره دا به سزا وي نو د ګناهونو یو لوی فهرست دی البته بعضې ګناهونه په احادیثو کې راغلي دي چې د هغې ته ګناه کبیره ویلې شوې ده لکه د الله سره شریک ګرځول دا یو لویه ګناه ده د مور پلار نافرمانی کول لویه ګناه ده د یتیم مال خوړل د سود آمدني خوړل میدان جنگ کې د کافرو نه تښتېدل یا یو پاک دامن انسان نارینه زنانه په هغه باندې تهمت لګول د زنا الزام لګول د بیت الله بے حرمتی کول شراب سکل غلا کول زنا کول دا غټ غټ ګناهونه دي بغیر د عذر نه دوه مونځه په یو ځای کول یعنې قضا کول د یو مونځ بیا بل سره کول
د الله پاک د رحمت نه ناامیده کېدل دام ګناه کبیره ده. د الله د عذاب او د سزا نه بې فکره او بې خوفه کېدل دام ګناه کبیره ده. د میراث حصه نه ورکول ګناه کبیره، او دارنګ د نارینهو دپاره د پنسې ګیټو نه ښکته کول دام ګناه کبیره ده. دوه مسلمانان چې یو بل سره خفه او دوی راضینامه نه کوي نو دا هم ګناه کبیره ده. او تکبر کول دا هم ګناه ده. دارنګ یو بوډا سره د بوډاوالي د زنا په کار باندې اموخته دا هم ګناه کبیره. یا یو بادشاه سره د حکومت او د اقتدار دې دروغ وی نو دا هم ګناه کبیره. رشتہ دار سره رشتہ داری کټ کول، یا چا سره احسان دې کړي او بیا د هغې بار بار زباتنه کوي، یاداشت یې کوي. یا یو سړی دی چې هغه دیوس دی. دیوس دی ته وایي چې د هغه په کور کې زنانه دي، د ګناه کارونه کوي، دی پې پوه دی او دی پې ځان غلی کوي، نو د بې حیایۍ د کار نه یې منې کوي نه. داسې نور هم ډېر کارونه دي چې دې ته د لعنت اسباب دي او دا ګناه کبیره ده. د دې په وجه باندې لعنت په انسان باندې راځي. کم یو انسان چې بل باندې لعنت وایي نو د دې څه مطلب؟ نو دا سوال مخکې وشو چې لعنت د الله پاک د رحمت نه لرې کېدل، او کم بنده ته چې لعنتي وویلی شو نو لعنت پرې راغی نو هغه ملعون شو. نو لعنت په کافر باندې شته، په شیطان باندې شته، او مسلمان باندې لعنت ویل جایز نه دي. بل یو بنده دا سوال کوي چې بعضې خلک ډېر غصه کوي، نو د دې غصې علاج څه دی؟ د غصه یو ډېر تریخ ګوټ دی. نو دا ګوټ چې کم بنده وکړه نو الله پاک به وله ډېر زیات ثواب ورکړي. چې چا له غصه ورشي نو دغه وخت کې د دې وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا یو علاج شو. او بل علاج یې دا دی چې ژبه بند که، بلکل ځان ګونګې که. او بل علاج یې دا دی که ولاړې نو کښېنه، او که ناستې نو سمله غصه به دې لاړه شي. یخې اوبه وڅښه نو دې سره غصې ختمیږي. او بل دا چې د الله لویي مخې ته راوله، تاله چې غصه درشي نو دغه وخت کې تا ته ځان ډېر لوی او طاقتور ښکاري. د دا تصور وکړه چې الله زما نه ډېر لوی طاقت واله دی. زه د یو کمزوري سړي په مخ کې غصه کوم، دی زما نه کمزوری دی، جواب نشي کولی. سبا چې زه د الله دربار کې ودرېږم او زه د ګناه په وجه ملامت یم، زه به څه ویم؟ الله به په قهر او په غضب باندې وي. الله د قهر په مخ کې زه جواب نشم کولی، زه به کمزور یم. نو ستا مخ کې چې کوم کمزورې بنده دی نو ته د هغه په کمزورتیا رحم